کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی، ولاړ یم په تنګي سپورټس کمپلیکس کې. بدقسمتۍ نه یو خو مې دا سپورټس کمپلیکس وکته نو کابل پکې ډېر ښکلی ښکاري. دغه به پرېږدو، په دې به بیا خبرې کوو. کتونکو تاسو دا سپي وینئ، دا ډېر قیمتي سپي دي. د دې یو سپي قیمت 18 لکه روپۍ دی، یعنې 17 لاک روپۍ د یو سپي قیمت دی. مونږ قربانۍ له چې څاروی اخیسته نو په 1.5 لک او 2 لکه باندې یو میاشت ورپسې ګرځېدو، خو شوق دی. د شوق سمانه نه ده. د شوق څوک د چرګانو شوق کوي، څوک د سپو شوق کوي، څوک د اسونو شوق کوي. دا چې کوم دی نو دا تاسو ته مونږ سپي ښایو. او دا دې رور اخیستی، نوم دې څه دی؟ ماما جي شیراز نوم دی. او جی شیراز د تنګي. او جی او د تنګي. څه کار کوې؟ زه خو د تنور کار کوم. د تنور کار کوې؟ او جی د تنور کار. او شیراز د سپي ستا دي؟ دا زما دي، دا ما یو ملګري نه راوستی، دا هغه امپورټ کړی د دغه نه، پولینډ نه. پولینډ نه؟ او هغه د پولینډ نه امپورټ کړی. نو تا دې هسې واخیسته؟ نه، هغه سره زما د پیسو څه دغه و، بس هغې کې ما ترې راوستی. سپی یې درکړه؟ او سپی مې ترې راوستی. په پیسو کې دې تا سپی واخیسته؟ او ما ته سپی واخیسته. د دې سپي څونه قیمت دی؟ د دې سپي خو اوس قیمت کم دی، خو دا هغه مخکې راوستی و. اوس چې زیات نه زیاتي اوس په دغه 4 لکه خو شا پورې دی، 4-5 لکه. ولې چې د ټیم تیر شوی دی. اوس چې نوې راولې نوې ګراني. دا مونږ چې د 18 لکو ذکر کوو، د 18 لکو چې ذکر کوې نو دا مې یو ملګري دا سپی چې چا راوستی دا هغه سپی هم راوستی وه. او دا د عمرزو د دې شیرپو دی، اسف جمال نوم یې دی. هغه په 14 لکه روپۍ سپی را امپورټ کړی وه. او په هغې کې بیا بچي و، 12 بچي یې ترې اخیستي وو. او بس د هغه نه بیا ما ورسره دغه بس دا سپی یې ما له په پیسو کې را. د دې خوراک څه دی؟ د دې خوراک خو دا دی چې ساده چاول او بس دا چرګانو دا ډونګې یا وزر یې دغه شي نه ورکوو. نو تنور سره سره به اوس خو صرف سپي ساتې، نو په پیسو کې تا سپي روړو څه روزګار به دې روان کړی؟ بس روزګار دا د شوق خبره ده جي. او جي دې له مونږ ښه پوره وخت ورکړي. او ښه پوره وخت په ورکړي، دې له به ښه پوره خصمانه غواړي ده. او جی لامبیم او لامبو مې څو ورځ کې که نه؟ نه، داسې په 3 څلورمه ورځ دا بس پاک ولاړي. دا ګن من ته مې نه پرېږدو. دا اوس تا بار چکر لري؟ او دا مې چکر لره وایسته. نن تنور بند دی؟ نه، کوله و، بس چوټي مو کړه، بس 2:30 بجې رالو. سپو له دې پکې ټیم بس ټیم هم ورکړه، بس دا بس څه کېدی. څومره وخت نه سپو شوق دی؟ یاره زما خو تقریبا دا 3-4 کالو شو چې شوق یې کړو. کوم قسمونه ورته پکې معلوم دي؟ ما سره خو دا جرمن شپرډ دی، دا دې بچی ده. او دین علاوه نور پکې داسې ښه بیلجیم دی را سره پکې. او جی اوس د سره شته؟ او جی بیلجیم هم را سره. او صرف د سپو که نه نور څه چرګان وغیره؟ بس نور خو بس داسې چرګان کور کې ګرځي، د هغې شوق داسې نه کوم. دې څه کې په کار راځي؟ نو بس دې خو بس داسې په کار راځي چې بس دا خو وفادار سپي دي که نه، د کور دپاره هم ښه دي، د څوکۍ دپاره هم ښه دي. دوی خوراک کوي؟ خوراک خو داسې چست ورته ویې بس نیسه بیا خو نه پرېږدي سړی. ښه چې خبره ورته وکړي. او چې خبره ورته وکړي نو بس بیا خو نه پرېږدي سړی. صرف ستا مني؟ او بس صرف زما به مني چې اوس د 4-5 کسانو کې ورته کم یو یاد کې بس بیا به هغه نه تاویږي، بل ته بیا څه نه وایي. او کور کې ماشومان یا نه نه هېڅ هم نه وایي ورته. هغوی سره بلد دي؟ او چې باری کس راشي په هغه باندې دغه کوي. او تړی را تړی یې که نه؟ نو بس داسې خو تړم، خو چې څوک راشي نو بس بیا لازم تړم، او چې څوک نی بس خپل ځای کې پراتي بیا نه راکوزي کور کې کچن ته یا؟ نه 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 نه، بس ته خپل ځای چې اواز ورته وکړې راشي، او چې نه ته ورته اواز وکړې چې ځه بس خپل ځای ته ځي. او دا خو بس ډېرو خلکو سره میلاو شوي چې څونه قیمتونه سپي راوستي؟ ډېر قیمتي سپي. مخکې خو به دې 4-5 لکه روپۍ چې بار نه باندې امپورټ کوم نو دغه به راتلې. اوس د اسف جمال یو راوستی و په 14 لکه یې راوستی وه. بار نه بس تیاره سپی راوستی و، دلته ورسره لنګه شوه. کتونکو زمونږ یو ملګری دی شاهد کتوزی، نو هغه سره سپي دي په 6 لکه په 8 لکه مختلف سپي چې کوم دی هغه هم راوستي دي په کتوزو کې. نو شوق سمانه نه وي، شوق بس دغه کار دی، نو ړون کار هم دی. مونږ دا شوقي سړي ته چې کوم دی نو په پښتو کې په ساده ژبه کې ورته لیوني وو. نو داسې مې یو کس ته ووایي چې یاره دا خو لیونتوب دی، نو هغه وایي تا ماته لیونی ولې ووایې؟ نو داسې هم پکې کله کله. او بالکل صحیح خبره ده. اوس خو دا چاته ووایه چې یاره دا یو 4-5 لکه یا 10 لکه روپۍ دي، نو وایي دا خو لیونی شوی دی، په هغې په دې څه کوي. ستا شوق دی؟ بس دا خو د شوق خبره ده، بس مې په خپل شوق د دې خو بیل کسي خو دا ته نن خرڅی نه څو کېده نه علي؟ ولې نه، په منډه خرڅېږي. دا ورکوټې بچی دی،
د دې بچي همدغه نه و د دې روریان و خویان دی په 1,20,000 په 1,30,000 1 لاک بس په دغه خرڅ شو ټول 12 بچي یې راوړي دا یو خیرن خیرن نه ښکاري کمه نو ویښته غورځوي که نه او دا ویښته غورځوي دا به ژمي کې خشته کېږي دا ژمي کې خشته شي بس اوس خو به دا ویښته ټول یې غورځولي دنه خو په دې ځمکه راښکلي کېږي خو کله دی بیمار شي نو بیا هلته ډاکټر ولا بیا راولو په دې خپل کوم څاروو ډاکټر چې که نه او چې دلته کې خپل ډاکټر دی د څاروو بس هغوی ته بیا دغه وکړو بس راشي کنډراپي کړو د هغوی دوایان یا ورته وکړي خپل خپلوانو ته چې وایي چې دا مې په 6 لکه کاغذ سره یم څه وایي یا په نو هغوی خو راته وایي ته لیونی شوی خو څه وکړو او جی بس شوق دی او داسې ډېر تنګي کې خو دا شوق شته دی که نه چرګانو مړزونو هر څه شته دلته یا مړز دی یا ایس دی که نه دلته کې خو به ډېر یا به دغه مړزان دي او یا به دغه نشې تماشې نصرځی او برځی خو به د دې نه خلاصي تا ځان دلته مصروفه ساتلی او بس موږ ځان دلته ته مصروفه کړی کتونکو دا هم د سره ډېر یو انوکه شانتې په تنګي کې چې دغه ملګری دی تنور کار کوي خپله خواري مزدوري هم کوي او دغه سپوله پکې خصوصي وخت وباسي د دې سپي چې کومه دا بچي دي نو هغه په 19 لکه باندې شوي و بیا هغې بچي روړل بچي چې په دا اوس دا یو دی په 1,30,000 1,50,000 دی نه دا یو سپی غواړي نو شوق سمانه نه لري او شوق چې کوم دی نو شوق دی نو په دې هکله به نصر الله خټک چې کوم دی زموږ سره دی مقامي خبریال دی هغه سره به خبرې اترې کوو چې دې ته په کوم نظر ګوري الف خان شیرپو څنګه چې د اردو یو کهاوت دی چې وایي چې شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا نو یقینا خبره ده سپي ساتل مړزان ساتل یا چې دی نو کوموږ د چرګان ساتل دا زموږ د پښتنو په معاشره کې چې دی نو یو ډېر زیات چې دی نو دا شوق راغلی دی خو دلته الف خان شیرپو کو ګورې په لکونو روپۍ زه به ده ووایم چې دا یو سپی چې دی نو په 19 لکه په 18 لکه نو په دې باندې ښه ښکلې اکسلای ګاډي کېږي که نه کو عام کس وګوري نو دا به و چې یاره د ځان له ګاډۍ پې ولې نه اغوسته ده بیا ځان له یو ښکلي کاروبار ولې نه شروع کړو خو دا کو فرض که بیا چې دا کم ملګری دا شوق کوي نو که هغه ته دا خبرې کوي نو هغه ته به بیا هغه خلک چې دی نو لیونیان ښکاري وایي به چې یار دا زما شوق دی دې دپاره چې دی نو زه خپل ټایم په دې باندې پاس کوم حالانکې دا شیراز چې دی دا زما ګاونډي دی دې په ورځ کې 2 ځله چې دی نو دې سپوله چې دی نو د ایکسرسایز د وجې چې دی نو هغه ټایم وباسي دی خپل چې دی تنور هم کوي دلته کې خپل تنور یې دی نانبی هم دی او خپل تنور کاروبار هم کوي خو د هغې باوجود چې دی نو دی له دې په ورځ کې 2 ځله په 24 غنټو کې 2 ځله ټایم دغه کوي دی دلته راولي دی ګراوند ته راولي بهر دی شینکۍ ته راولي دوی دلته کې خپل ایکسرسایز وکړي حالانکې دا چې دی نو ډېر ګران کار دی یو عام کس دپاره دې ته عام کس په نظر ورته وګورې هغه وایي دا فضول کار دی خو نه چې بیا کله د شوق ته مونږ وګورو نو مونږ دا ویلی شو چې آیا د په خپل شوق کې چې دی نو بالکل ټیک دی او څنګه چې همدغه ویل کېږي چې د شوق چې دی نو څه مول نه وي که نه نو دا چې دی نو د په نظر کې یو ښه کار دی صحیح ډېره مننه کتونکو په دې باندې چاولې د چرګانو ډونګې دا پې خوړلی کېږي او دا هم درته ورسره پیم ورکوي مونږ په خپله پیو نه څکل خو زمونږ نه دی ښه دی د پیسکي خو دا خو د شیراز چې کوم دی نو به شوق دی پې هغه خپله مینه چې کومه ده هغه پې ماتېږي نو شته دی د دې نه ښه شوقیان مونږ په مړزانو کې په چرګانو کې په پیشوګانو کې داسې په مرغو کې مونږ کتلی دي او سپیم چې کوم دی دغه شانتې ښه قیمتي کتلی دي نو امید ساتم چې دغه پروګرام هم خوښ شوي دا خبره چې کومه دا د تنګي ده او د تنګي د شیراز سپي چې کوم دی مونږ تاسو ته ښودل مننه